بسم الله الرحمن الرحیم. د معلم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 21 نمبر درس دی. د دې درس آغاز دا به مونږه د سلاید نمبر 322 نه کوو. د اسم متمکن شپږ قسمونه دا مونږه په تیرو درسونو کې ذکر کړی دي. د اسم متمکن وم قسم دی تثنیه حقیقی. اتم قسم دی تثنیه سوری. او د اسم متمکن نهم قسم دی تثنیه معنوی. او دی دریوانو قسمونو لرا یعنی وم قسم لا، اتم قسم لا او نهم قسم لئی د اعرابو پنځم قسم دای ورکړی دی. او د اعرابو پنځم قسم دی تدې حالت رفعی دا به په الف سره وي، حالت نسبی او حالت جری دا دواړه به په یا ما قبل فتحې سره به وي، یعنی یا به ساکنه وي او تدینا په مخکې حرف باندې فتحه به وي. نو کچری تثنیه حقیقی، تثنیه معنوی یا تثنیه سوری دا به ترکیب کې فاعل واقع شي، نائب فاعل واقع شي، مبتدا واقع شي، د مبتدا خبر واقع شي. نو تدې حالت رفعی دا به په الف سره وي. او کچری مفعول به واقع شي، مفعول له واقع شي، مفعول معه واقع شي وغیره وغیره. نو تدې حالت نسبی با په یا ما قبل فتحې سره وي. او کچری په دې باندې د حروف جارونه یو حرف داخل شي، یا دا د مضاف د پاره مضافله واقع شي، نو تدې حالت جری به هم په یا ما قبل فتحې سره وي. نو اوس تثنیه حقیقی ستوي، تثنیه سوری ستوي او تثنیه معنوی ستوي. تثنیه حقیقی دا دیتا وی چې د هغې شکل د تثنیه والا وي، د هغې اسم شکل د تثنیه والا وي. او د تثنیه شکل دا دی چې په حالت رفعی کې د هغې په آخر کې الف او نون وي، لکه رجلانی، عالمانی، ضاربانی. نو دا د تثنیه شکل دی په حالت رفعی کې په آخر کې الف او نون دی. او په حالت نسبی او په حالت جری کې د تثنیه شکل دا دی چې په آخر کې به یا وي او نون مکسور به وي، لکه رجلین، عالمین، ضاربین وغیره وغیره. نو د تثنیه حقیقی کې لومبی شرط دا دی چې دغه لفظ شکل دا به د تثنیه والا وي. دویم شرط پکې دا دی چې تدې معنی به هم د تثنیه والا وي، یعنی دغه لفظ دا به په دو باندې دلالت کوي. او دریم شرط پکې دا دی چې تدغه ماده نه به تدې مفرد هم وي. نو وسو رجلانی د تثنیه حقیقی ده، ځکه چې تدې شکل هم د تثنیه والا دی، معنی هم تثنیه والا ده، او تدغه ماده نه تدې مفرد هم دی. رجلان دا جمع ده د رجل، دغه شانتي عالمانی، کاتبانی، حافظانی، امرأتانی وغیره وغیره دا ټول تثنیه حقیقی دي. نو په تثنیه حقیقی کې درې شرطونه دي. یو دا چې تدې شکل هم د تثنیه والا وي، دویم تدې معنی هم د تثنیه والا وي، او دریم دا چې تدغه ماده نه تدې مفرد هم وي. دویم دی تثنیه سوری. په تثنیه سوری کې په دې درې شرایطو کې دو شرایط موجود وي. د تثنیه سوری تدې شکل هم د تثنیه والا وي، یعنی په آخر کې الف او نون وي یا او نون وي.
او تدې معنی هم د تثنیه والوي، شکل مې د تثنیه والوي او معنی هم د تثنیه والوي، خو تدغه مادې نه تدې مفرد نوي، لکه اثنان او اثنتان دا دواړه تثنیه سوري دي. نو که تاسو وګورئ نو د اثنان او د اثنتان تدې شکل دا د تثنیه والا دی، په آخر کې الف او نون راغلی دي. تدې معنی هم د تثنیه والا ده، په دو باندې دلالت کوي، خو تدې مادې نه تدې مفرد نشته، بلکې د اثنان چې کم واحد مونږ ذکر کوو نو هغه مونږ وایو واحد او بیا وایو اثنان. نو د واحد او د اثنان چې کومه ماده ده نو دا جدا جدا ده. د تثنیه دریم قسم دی تثنیه معنوي. تثنیه معنوي ته د لفظ نه هم دا خبره ظاهره ده چې صرف داغه معنی د تثنیه والا وي، یعنی په دو باندې دلالت کوي، نور داغه شکل هم د تثنیه والا نه وي او دغه ماده نه ته مفرد هم نه وي. نو په تثنیه معنوي کې صرف یو شرط مونږ کېږي او دو شرایط پکې نه وي، صرف معنی د تثنیه والا وي او شکل او دغه ماده نه ته مفرد نه وي. لکه د دې مثال دی کلا او کلتا. نو کلا او د کلتا د دواړو معنی دا دوه، کلام په دو دلالت کوي او کلتا هم په دو باندې دلالت کوي، خو د دې شکل د تثنیه والا نه دی، ځکه چې د دې په آخر کې نون دا نشته دی، او بل دا چې د دې مفرد هم نشته دی د دغه مادې نه، لہذا دا کلا او کلتا دا تثنیه معنوي دی. نو مونږه د تثنیه درې قسمونه ذکر کړل، یو د تثنیه حقیقي چې په هغې کې درې وانه شرایط موجود وي، دویم د تثنیه سوري نو په هغې کې دو شرایط موجود وي، شکل مې د تثنیه والا وي او معنی هم د تثنیه والا وي، خو ته دغې مادې نه ته دې مفرد نه وي. او تثنیه معنوي دې ته وایي چې صرف ته دغې معنی دا د تثنیه والا وي، نو نور نه شکل د تثنیه والا وي او نه ته دغه مادے نہ مفرد وي. صاحب کتاب وہی تثنیہ حقیقی وہ ہے جس کی شکل تثنیہ والی ہو اور معنی بھی تثنیہ والا ہو اور اس کا مفرد بھی موجود ہو، جیسے رجلانی. تثنیہ سوری جس کی صورت تثنیہ والی ہو اور معنی بھی تثنیہ والا ہو. نو دا دو شرائط پکی وی، مگر دریم شرط پکی نہیں وی مگر اس کے مادے سے مفرد موجود نہ ہو، جیسے اثنان. اور دریم دے تثنیہ معنوی وہ ہے جس کا صرف معنی تثنیہ والا ہو، کہ صرف معنی دا تثنیہ والا بھی، صورت تثنیہ والی نہ ہو اور اس کے مادے سے اس کا مفرد بھی نہ ہو، جیسے کلا او کلتا. اور بیا پا دے نوٹ کے وئی کہ کلا و کلتا یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. کہ دا کلا و کلتا دا با کمزے کے مرازی نو دا با مضاف استعمالی گی، دا دی با اضافت یو بل اسم طرف تا دا شوی وی. نو اس رازو مونگا مقصودی خبر لا، او مقصودی خبر داوا چې کما تثنیه حقیقی دا، تثنیه معنوی دا او تثنیه سوری دا، نو دی درې ونولی د اعرابو پنځم قسم ورکړی دی. او د اعرابو پنځم قسم څه دی چې د هغې حالت رفعی په الف سره وي او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل فتح سره وي. صاحب کتاب وی اس میں متمکن کے اعراب کی 5ویں قسم رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یعنی یا بوی او تدینہ کم مخ کے حرف دے پاغے بندی با فتحوی مثالون را روان دی. اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے 7ویں قسم تثنیہ حقیقی جیسے رجلانی، 8ویں قسم تثنیہ سوری جیسے اثنانی اثنتانی، 9ویں قسم تثنیہ معنوی جیسے کلاہما کلتاہما. ان کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے 5ویں قسم خاص ہے، یعنی رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یعنی د تثنیه دا درې قسمونه دا که په حالت رفعی کې وي نو د دې حالت رفعی به په الف سره وي، او که په حالت نسبی او په حالت جری کې وي نو هغه به په یا ما قبل فتح سره وي. نو اوس مثالونه ذکر کوي. لومبی د حالت رفعی مثال له ذهب رجلان،
نو دا د تثنیه حقیقی مثال لی. رجلانی دا د ذهب د پارا فاعل لی. نو فاعل چونکه مرفوع وی او مونږ دا ویلیو چې د تثنیه حقیقی داغي حالت رفعی به په الف سره وی. نو رجلانی دا مرفوع دی په الف سره. او اثنانی دا د تثنیه سوری مثال لی. ذهب اثنانی نو دا هم مرفوع دی په الف سره. او د تثنیه معنوي مثال لی. ذهب کلاهما نو دا هم مرفوع دی په الف سره. دا رجلان اثنان او کلاهما چونکه دا درې وانه په حالت رفعی کې دي نو دی وجنا دا مرفوع دی په الف سره. بیا د حالت نسبی مثالونه ذکر کړی دي ته درې وانو. رأیت رجلین واثنین وکلیهما نو په دې کې دا رجلین اثنین او کلیهما دا د رأیت د پاره مفعول به جوړیږي او مفعول به چونکه منصوب وي او رجلین تثنیه حقیقی دا اثنین تثنیه سوری دا او کلیهما تثنیه معنوی دا نو تدې حالت نسبی په یا ما قبل فتح سره وي. او د حالت جری مثالونه د درې ونو ذکر کړی دي. مررت برجلین واثنین وکلیهما نو دا په اصل کې دی مررت برجلین مررت باثنین او مررت بکلیهما. نو د تثنیه معنوی د تثنیه حقیقی د تثنیه سوری او د تثنیه معنوی حالت جری په یا ما قبل فتح سره وي. نو دلته هم تدې درې ونو حالت جری دا په یا ما قبل فتح سره دی. تثنیه کے اعراب کی پہچان نو دغه درې کلمه دي. لومبه د حالت رفع مثالونه دي. دویم د حالت نصب مثالونه دي او دریم د حالت جر مثالونه دي. نو د حالت رفعی لومبه مثال له هما صالحان. نو په دې جمله کې دا صالحان دا تثنیه حقیقی ده او دا په حالت رفعی کې دا ځکه چې دا د مبتدا د پاره خبر دی او د تثنیه حالت رفعی بس سره وی په الف سره. نو دا صالحان دا مرفوع دی په الف سره. دویمه جمله ده ذهب کلاهما. په دغه حالت رفع کې دا دویمه جمله ده ذهب کلاهما. نو په دې جمله کې دا کلاهما دا فاعل دی د ذهب د پاره او دا فاعل دا هم په مرفوعاتو کې دی او کلا دا تثنیه معنوی ده او د تثنیه معنوی هم حالت رفعی په الف سره وی. نو دی وجنا دا کلا دا مرفوع دی په الف سره. دریمه جمله ده ذهب تلمیذان. سلورمه ده ذهب رجلان. پنځمه ده ذهب طفلان. نو په دې درې وړو جملو کې دا تلمیذان رجلان او طفلان دا تثنیه حقیقی ده او دا په حالت رفعی کې ده او مونږ دا ویلیو چې د تثنیه حالت رفعی ده په الف سره ده. نو دی وجنا دا تلمیذان رجلان او طفلان دا مرفوع دي په الف سره. او کما اخرنی جمله ده نو هغه ده هما کلمتان خفیفتان. هما کلمتان خفیفتان. نو په دې مثال کې دا کلمتان او خفیفتان دا تثنیه حقیقی ده او دا مرفوع ده ځکه چې دا د مبتدا د پاره خبر جوړ شوی دی. کلمتان دا موصوف دی او خفیفتان دا ولا صفت دی او بیا دا موصوف صفت دا خبر دی د هما مبتدا لپاره. او چونکه مونږ دا ویلیو چې د تثنیه حالت رفعی په الف سره دی نو دی وجنا دا کلمتان او خفیفتان دا مرفوع دی په الف سره. اوس حالت نسبی له مونږ راځو. رأیت صالحین رأیت کلیهما رأیت تلمیذین رأیت رجلین رأیت طفلین علمت کلمتین خفیفتین. د کلیهما نه علاوه دا نور کمی تثنیه دی. صالحین تلمیذین رجلین طفلین کلمتین خفیفتین نو دا ټول تثنیه حقیقی دی او دا په حالت نسبی کې دی. د رأیتو د پاره مفعولی به جوړیږي او د اخرنی کم دو الفاظ دی کلمتین خفیفتین دا د علمتو د پاره مفعول به جوړیږي او مفعول به دا پس کې وي په منصوباتو کې وي او مونږ دا ویلو چې د تثنیه حالت نسبی دا په یا ما قبل فتح سره وي. نو که تاسو وګورئ صالحین تلمیذین رجلین طفلین کلمتین خفیفتین په دې ټولو کې
د یا نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. او کم د دویم نمبر جمله ده رأیت کلیهما، نو دا کلی دا تسنیه معنوي ده او دا هم د رأیتو د پاره مفعول به ده، نو ته دې حالت نسبی په یا ما قبل فتحې سره دی. اوس راځو مونږه حالت جری له. نو د حالت جری مثالونه ذکر کړي دي. مررت بصالحین، مررت بکلیهما، مررت بتلمیذین، مررت برجلین، مررت بطفلین، لفظت بکلمتین خفیفتین. نو په دې کې هم د کلیهما نه علاوه دا نور چې کومې تسنیه دي نو دا تسنیه حقیقي دي او دا ټول په حالت جری کې دي، ځکه چې په دې باندې با حرف جر دا په داخل شوی دی. او مونږ دا ویډیو چې د تسنیه حقیقي د دې حالت جری په یا ما قبل فتحې سره وي، نو دې وجنه صالحین، تلمیذین، رجلین، طفلین، کلمتین دا ټول مجرور دي په یا ما قبل فتحې سره. او دا مررت بکلیهما نو دا تسنیه معنوي ده، او څنګه چې تسنیه حقیقي هغه مجرور وي په یا ما قبل فتحې سره، نو دا قشانتی تسنیه معنوي هم دا مجرور وي په یا ما قبل فتحې سره. البته کومه د اخرنۍ جمله ده لفظت بکلمتین خفیفتین، په دې کلمتین په دې باندې خو با حرف جر داخل دی، دا خو واضح دی. او د خفیفتین دا د کلمتین د پاره صفت دی، او دا خبره مونږ بار بار کړې ده چې د موصوف او د صفت اعراب یو شانتی دي. نو څنګه چې کلمتین په حالت جری کې دی نو دغه شانتی دا خفیفتین هم په حالت جری کې دی. تثنیه کی اقسام بتائیے اور اعراب واضح کرے. لاندې جملې ورکړې دي، نو یو زمونږ دا مطالبه ده چې دا د تثنیه کم قسم دی، تثنیه حقیقي ده، تثنیه صوری ده، که تثنیه معنوي ده، او دلته په دې جملو کې دا په کم حالت کې دی، یعنی په حالت رفعي کې دی، په حالت نسبی کې دی، او که په حالت جری کې دی. د لومبۍ جمله ده الرجلان صالحان، نو دا دواړه تثنیه حقیقي دي او دا دواړه په حالت رفعي کې دي او دا مرفوع دي په الف سره. الرجلان مبتدا ده او صالحان ولا خبر دی. دویمه جمله ده قرأت من الكتاب صفحتین، چې ما د کتاب 2 صفحې دا ولوستلې. نو په دې کې د صفحتین د تثنیه حقیقي ده او دا په حالت نسبی کې ده، ځکه چې نه په دې باندې د حروف جاره نه یو حرف داخل دی او نه دا د مضاف د پاره مضاف الیه دی، او تدې حالت نسبی دا په یا ما قبل فتحې سره دی. دریمه جمله ده کلاهما فی البیت، چې هغه دواړه په کور کې دي. نو دلته کلاهما، کلا دا تثنیه معنوي ده او دا دلته په حالت رفعي کې ده، ځکه چې دا مبتدا واقع شوي ده، نو دا مرفوع ده په الف سره. څلورمه جمله ده هما غرفتان نظیفتان، چې هغه دواړه پاکي کمرې دي. نو دلته دا غرفتان او نظیفتان دا تثنیه حقیقي ده او دا دواړه په حالت رفعي کې دي، ځکه چې غرفتان دا موصوف دی او نظیفتان دا صفت دی، او دا دواړه بیا خبر جوړیږي د هما مبتدا لپاره، نو دا مرفوع دی پس سره په الف سره. غرفتان دا هم مرفوع دی په الف سره او نظیفتان دا هم مرفوع دی په الف سره، د موصوف صفت اعراب دا یو شانتی وي. او پنځمه جمله ده ذهب ناصر الى الضيفين، چې ناصر د ملمنو خواته لاړ. نو دلته الضيفين دا تثنیه حقیقي ده او دا په حالت جری کې ده، ځکه چې په دې باندې الا داخل شوی دی او دا مجرور دی په یا ما قبل فتحې سره. نو تر دې ځای پورې د تثنیه حقیقي، د تثنیه معنوي او د تثنیه کم صوری کم بحثو نو دا سرته ورسېده. د دې خلاصه دا وه چې د اسم متمکن وم قسم دی تثنیه حقیقي، اتم قسم دی تثنیه صوری، او نهم قسم دی تثنیه معنوي. دې درې وڼولی د اعرابو پنځم قسم ورکړی دی، او هغه دا دی چې د هغې حالت رفعي په الف سره وي او حالت نسبي او حالت جری دای په یا ما قبل فتحې سره وي.